مدرسې د دین کې لیدي خدر سنا پکې د ټول نړمبۍ موضوع لرازم پهله خبره چې علماء دیوبند د پاکستان مخالفت پاکستان چې جوړېدو درې علما زموږ درې مشران سره فهرست ذکر کیږي چې هغه د پاکستان مخالفت کړو یو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله دویم مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله او دریم عطا الله شاه بخاری رحمه الله دا سره فهرست ذکر کیږي چې د درې وانو علماو د پاکستان د ازادۍ مخالفت کړو عزتمندو دوا تنظیمونه دغه وخت کې یو علماء هند دویم احرار الاسلام دا دو تنظیمونه د دوانو تنظیمونو حقیقت دا دی چې د پاکستان د جوړېدو مخالفت کړو د تقسیم مخالفت کړو چې تقسیم نه دی پکار د تقسیم د وجه نه هغه درې خبرې کولې چې پاکستان کدا کم تقسیم د هندستان روان دی او هندستان تقسیم شي مسلمانان به تقسیم شي هندستان بدوځي شي هغه درې وجو نه دا ویلي یو وجه هغه دا ذکر کولې وا چې مسلم لیگ کم قیادت دی دا د اسلام نفاذ کې مخلص نه دی کم قیادت کم خلق چې را مخکې شوي دی د پاکستان دپاره چغې وایي کم خلق چې د مسلم لیگ قیادت کوي د هغوی 15 فوټه بدن کې د اسلام هېڅ اثار نه ښکاري د هغوی یو نیم من وجود کې چېرته د اسلام هېڅ اثار نه ښکاري هغوی د لباس د مسلمانانو غوندې نه اچوي د هغوی کردار د مسلمانانو غوندې نه دی د هغوی کېناستل پاسېدل د مسلمانانو غوندې نه دي د هغوی سوچ د مسلمانانو برابر نه دی نو دا خلک که دوی لیډرشپ کوي که دوی مشري کوي او دوی کم ملک جوړ کړي کدی چرته تقسیمو کی نو د تقسیم سیوا د دینا چې آینده د پاره به مسلمانان شاته لاړ شي او دا خلک به باغی باندې قابض شي د دې سوچ به مسلمانانو باندې قابض شي یو نقطه دا وا دغه د وجه نه دوی مخالفت کول چې پاکستان تحریک پاکستان د هندستان تقسیم نه لري پکار مسلمانان ټوټي ټوک کول نه لري پکار د اسلام نه غواړي دا صرف او صرف ځان لبیل یو ریاست داسې غواړي چې دوی به خپل حکمرانیو کی دا جاگیردار او سرمایه‌دار دا وبرسر اقتداري اسلام بشاته لاړ شي یو د دې د وجه نه مخالفت کولو چې د مسلم لیگ قیادت چې د اسلام نفاذ کې مخلص نه دی نن 15 یا کال تیر شوي 75 سال بعد هر سړی د سوچو کی چې د علماو د نظریه څنګه وا آیا پاکستان چې څنګه پکارو او چې کوم نعره د پاکستان د پاره وا چې کوم مقصد د پاره پاکستان د جوړېدو مقصد دا چې پاکستان جوړو یو خطه اخلو یو ملک اخلو یو جغرافیه حدود اخلو چې الته اسلام بالکل په اسلام باندې کوله او عمل شروع شي اسلام من وعن التنافس شي هر قانون د اسلام د دایره لاندې وي هر سړی ته مذهبي ازادي حاصل وي الته به د قران او حدیث فیصله کیږي عدالت به د قران مطابق فیصله کوي جج به د قران مطابق فیصله کوي داغي هر ادارې کې به د اسلام قانون نافذي مسلمانانو ته بالکل ازادي حاصلې په خپل قانون باندې به عمل کول شي په اسلام باندې به عمل کول شي د دې لپاره نعره د دې لګېده د پاکستان د اغستو مقصد دا ذکر کېدو چې به والي کې دی پاکستان کا مقصد کیا لا اله الا الله دا چې وال کې دی 15 یا کال بعد نن هغه مقصد وګوره پاکستان کې اسلام هغه شانته نافذ دی چې څنګه پکارو ٹھیک دا مونږ ته مذهبي ازادي حاصله ده په دې اخره کې خبره کوم چې کله زه درته چې یو می ازادي څنګه مناو په دې به ان شاء الله تفصیلی خبره وکم خو عزتمند چې کوم مقصد ولتا چې کوم چې وال کې دی پاکستان کا مقصد کیا لا اله الا الله کون ہمارا رہنما محمد رسول الله دا چې د ازادي چې وال کې دی نن که وګوري د علماء او خبره هغه په لټکه چې هغه ول چې ازادي تقسیم نه دی پکار نن بالکل په واضح سترګو باندې ښکاری نن ماتم ښکاری تا تم ښکاری د اسلام کم ادارې کې بالکل پورا نافذ دی دا نه وایي چې اسلام نشته د ټولو نه زیات اسلام پاکستان کې دی د ټولو نه زیات خدمت پاکستان کې کیږي خو چې څنګه پکارو چې څنګه ناری وال شوی هغه شانته نه دی هغه شانته نه دی دویم هغه ول مسلمانان به تقسیم شي مسلمانان به تقسیم شي ډلې ډلې بشي نن مسلمانان په درې ځای تقسیم شو داغي خبره هندوستان کې مسلمانان پاتې شو پاکستان کې او بنگال کې په درې ځای باندې مسلمانان تقسیم شو هغه ول د مسلمانانو مخ کې په دې هندوستان باندې چې مسلمانان کله متفقو چې کله مسلمانان یو ځای اتصو نه زیات وخت حکومت همدغه هندوان موجودو او بیا مسلمانان ولته اتصو کاله حکومت کړو دی ویل مسلمانان متقسیموي که مسلمانان تقسیم شي په هندوستان به د مسلمان حکومت کله مرانه شي او مسلمانانو حکومت به مسلمانان به ډوډۍ شي په وخت د ضرورت د یو علاقې مسلمان
مسلمان به د بل علاقې مدد له نشي راتلی، پاکستانی مسلمان به د هندوستان د مسلمان مدد نشي کولی، او د هندوستان مسلمان به د پاکستان د مسلمان مدد نشي کولی. دوی به ځان له ځان لشي، تقسیم در تقسیم بشي. نن 15 کاله بعد دا دویمه نقطه د علماو چې کومې ذکر کړې وه هغه هم نن بالکل واضحه ده زمونږ مخې ته ده. نن هندوستان کې چې مسلمانانو سره څه کېږي موږ ورله څه مدد وکړو، هغې سره موږ څه تعاون وکړو. مسلمانان هم د ظلم و ستم نه بچ کړل، نقل هم بچ نه کړل. بنګال کې چې څه کېږي مسلمانانو له پانسیا ورکول کېږي، اسلام پسند وژل کېږي، موږ د هغې څه مدد وکړو؟ هېڅ هم نه شو کولی. دلته ناست یو زیات نه زیات جلسه کولی شو، دلته ناست یو زیات نه زیات احتجاج کولی شو. د هغې نه اخوا عملي اعتبار سره هندوستان خو پرېږده او کشمیر د 15 کالو نه لګیا دی، تش دی مشت دی. موږ د کشمیر مسلمانانو سره څه وکړل؟ هغې چې مسلمانان به تقسیم شي، نن هغه خبره بالکل واضح د مسلمان تقسیم شو او یو ځای کې مسلمان وال خوري، د بل ځای مسلمان د هغې مدد دپاره نشي راتلی. دا دویمه نقطه وه چې علماو مخالفت کړی او نن بالکل واضحه ده دا دویمه نقطه. درېیمه نقطه، درېیم څیز چې د هغې د وجې نه علماء دیوبند مخالفت کړی هغه درېیمه خبره دا وه که چېرته پاکستان جوړ شي، مسلمانان تقسیم شي، هغې ویل دلته به هندوستان کې چې کوم مسلمانان پاتې شي دا به د هندوانو په رحم و کرم پاتې شي، دا به د هندوانو د لاس لاندې پاتې شي، په دې باندې به هندوان قابض شي او مسلمانان به دلته اقلیت کې شي، ډېر به شاته لاړ شي او د دوی به هیڅ بیا تپوس والا نه به هندوستان تپوس کولی شي او نه به پاکستان تپوس کولی شي. نن هغه درېیمه نقطه د علماو هغه هم بالکل زما ستا مخې ته ده. هندوستان کې وګوره کله پې د څه پابندي لګي، کله ورله جوماتونه وران کېږي، کله ورته غوا به نه حلالوئ، کله ورته دا به نه کوئ، کله ورته پرده به نه کوئ، کله ورته بورقه به نه په سروئ. کم پابندي د چلته په مسلمانانو نه لګي، کم ظلم و ستم دی چې هندوستان کې په مسلمانانو ونه شو. د هغې د اواز دپاره هېڅ اوچت نشو. مسلمانان هلته اقلیت کې دي، مسلمان هلته کمزوري دي. دا درېیمه نقطه وه، د هغې د وجې نه علما کرامو مخالفت کړی و. دې کې شک نشته، هېڅ معذرتي لهجه نه ده چې علماو مخالفت نه دی کړی، بالکل مخالفت کړی. خو د مخالفت دا درې وجې وي، صرف د دغې پاکستان مخالفت نه کوو، د تقسیم مخالفت یې کوو. خو وروسته د علماو کردار څه دی چې کله پاکستان جوړ شو هغه ټیم تحریک علماء هند دا کانګرس سره یوځای و. کانګرس او تحریک علماء هند او احرار الاسلام د درې وانو د پاکستان مخالفت کړی و. خو چې کله پاکستان جوړ شو پاکستان وجود لرالو. د پاکستان جوړېدو نه مخکې په 26 اپریل باندې عطا الله شاه بخاري رحمه الله چې دهلی کې کوم تقریر کړی هغه بالکل په ریکارډ دی. عطا الله شاه بخاري رحمه الله ویل وایي که چېرته دا تقسیم د دې دپاره وي، دا پاکستان جوړېدل د دې دپاره وي، وایي څنګه چې مشرق نه نور راخیږي او د دې زما یقین دی دغه شانتې زما په دې یقین دی چې پاکستان به جوړېږي، چې څنګه په نور راختو زما یقین دی په پاکستان جوړېدو هم زما یقین دی، تحریک به کامیابي کې جوړېږي به. خو هغې په هغه ورځ هم دا ویلي که چېرته ماله څوک نن هم دا ضمانت راکړي چې یو وړوکی شانتې کلی د هندوستان یو وړوکی شانتې قصبه یو وړوکی غوندې علاقه که هلته ماله څوک دا ضمانت راکړي چې اسلام به پوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام به پوره قایم وي، صرف زبانی جمع خرچ بنئ، صرف نعرې بنئ، د اسلام په نوم باندې یو ځای حاصلول بنئ، بلکې د اسلام په نوم د اسلام دپاره به حاصلولي. عطا الله شاه بخاري رحم الله ویل زه به د ټول نه مخکې د هغې قیادت کوم، زه به د ټول نه مخکې هلته ځم، په خپله به هلته کډه وړم او زه به د هغې کې د ټول نه مخکې روان یم. خو دا څه چې وینم وایي نوجوانان نسل له دوکه ورکول کېږي، د اسلام په نوم باندې به یو ځای واغستلی شي خو اسلام به پکې نه وي. خو چې کله پاکستان جوړ شو عطا الله شاه بخاري رحم الله ګوجروالی کې د احرار الاسلام د ټولو نه غټ کانفرنس وکړو او هغې ویل ما مخالفت کړی و، زه د پاکستان مخالف وم. اوس پاکستان جوړ شو، زما ټول جون زما ټول خدمات دا به د پاکستان د استقلال او د پاکستان د استحکام دپاره تاریخ ګواه دی چې کله نه پاکستان جوړ شوی د عطا الله شاه بخاري رحم الله یو خبره، د عطا الله شاه بخاري رحم الله یو جلسه چېرته یو تقریر د هغې یو کردار د هغې یو عمل د پاکستان خلاف د څوک وښی د هغې لاس او زمونږ ګریوان. چې کله جوړ شو خبره ختمه شوه، یو سیاسي اختلاف و چې جوړېدل پکار دي که نه دي پکار، خو چې کله جوړ شو هغې خپل سیاسي اختلاف پرېښودو. حسین احمد مدني رحمه الله ته
د دې ځای چې کوم موریدین هغوی خط ولیکلو چې جی تاسو خو د پاکستان د جوړېدو خلاف وئ پاکستان جوړ شو زمونږ کردار اوس څه دی څه چلو کړو دلته نه هجرت وکړو هندوستان ته در شو څه وکړو حسین احمد مدني رحم الله مکتوب نن آن د ریکارډ په تاریخ د صفحې باندې موجود دی هغې ورته ویل وي نه وای د پاکستان د استحکام دپاره کوشش وکړئ پاکستان جوړ شو اوس د دې د خرابولو کوشش مه کوئ ودروئ دا په خپلو خپو باندې مضبوط کړئ پاکستان او د پاکستان دپاره خدمت وکړئ او عجیبه جمله ویله حسین احمد مدني رحم الله هغې ویل یو علاقې کې جومات جوړیږي د علاقې خلک دا اختلاف کولی شي چې جومات وړوکی پکار دی که جومات غټ پکار دی دې ځای کې جومات پکار دی که دې ځای کې جومات پکار دی دا اختلاف د علاقې منځ کې راتلی شي د کلي خلکو منځ کې دا اختلاف راتلی شي خو چې کله جومات جوړ شي چې کله جومات جوړ شي به ټول خلکو د جومات تعظیم بالکل لازم دی او ټول خلک به د جومات تعظیم کوي بیا به داسې نه وي چې دا جومات خو زما د رای خلاف جوړ شوی دی ما خو دلته نه ویل ما خو دې ځای کې جومات غوښتو ما خو دونه نه ویل ما خو دونه جومات غوښتو چې جومات جوړ شي د هر چا دپاره مقدس شي هغې د پاکستان تشبیه جومات سره ورکوي به دا خو د یو جومات غوندې جوړېدلو اوس به ټول خلک د پاکستان د استحکام دپاره کار کوي دریم نمبر ابوالکلام آزاد رحمه الله هغې د پاکستان تحریک پاکستان مخالفت کولو او د مخالفت وجې مقه چې ما درته ذکر کړو مقه درې وجې وې